PowerPoint پدې کې اوسو کمانډز دي لکه اوس یو پریزنټیشن د زغواړم چې هغه د PowerPoint نه بغیر خلاص شي بغیر PowerPoint نه هغه موږ خلاص کو صحیح طریقې سره رنې کو نو په کومې طریقې سره باسو ګورم اوس کو صحیح PowerPoint پریزنټیشن ځان سره سٹور کوي سیف کوي نو ما غځي کې تاسو خلاصيږي مطلب که زه افیس بٹن تراشم دې نه نیو ته او بیا دې ځکه ګور انټروډیوسینګ PowerPoint او دا ځکه کریټ کما and whenever you save this نو ګور کدا ز افیس بٹن تراشم او دا دې نه سیف کما نو کدا ز سیف کوم نو یاد ساتئ د پارتا سره PowerPoint مهم دی که PowerPoint تاسو رینو بیا سي طریقې سره تاسو دا نشي خلاصولي you cannot so go back close اگر راشه introducing PowerPoint تا نو مطلب دا چې PowerPoint بخلاصي کې داغه نه پس پتا سره پریزنټیشن کار کوي وګوره کسه انیمیشن دې دا ورکم لکه څنګه چې پرون تاسو وې نو کو انیمیشن دې زنه فالو کما slow and with some side sound like camera and automatically after 2 seconds پس تمہارا د انیمیشن اپلای کیږي we can use them here او داغه نه پس کوم دی apply to all and then بیا چکله دا ز close کم دلتا and then go back yes نو ګور دلته چې ز introducing PowerPoint ز ډبل کلیک کما نو داغه نه پس وګورئ چې خامخا دا خلاصونه بیا به علي دا خلاصيږي یو قسمه ته چې دا پریزنټیشن دی د PowerPoint نه بغیر خلاصي کله چې ډبل کلیک کوم لکه څنګه چې تاسو تابل ورسوکو نو تاسو براشي دې نه افیس بٹن ته سیویس ته براشي دې نه بس باندې کلیک کې PowerPoint شو ته براشي چې کلم PowerPoint شو ته راشي ډیسکټاپ باندې اني زه در کوم چې without PowerPoint yes وعلیکم السلام کوم کلاس Windows کلاس ته ورځم ما سره شروع کیږي خو بزلس دقیقه پکې بزلس ورځې پکې دا کلاسې Windows سره زما ورته کاری صاحب دا غلي ښا تاسو ګورئ کدا قانون بیا ماتو وای ښا دا خو د انټرنیټ کلاس دی للو اج without PowerPoint and then save it and then go back close so وګورئ تاسو دا بغیر PowerPoint نه تاسو خلاصيږي او پریزنټیشن وګورئ without PowerPoint double click and you can play with it وګورئ داسې نو مطلب دا چې دا د PowerPoint ضرورت تا نشته دی دې د پاروم ته د PowerPoint ضرورت شته دا نه چې تاسو سره PowerPoint نه ودا ته چلے نه PowerPoint دې لپاره ته ضرورت دی خو مطلب دا دی چې PowerPoint بتا ته نه خلاصي PowerPoint نه بغیر د خلاصول شي بالکل چینجز په کول شي سٹارټ تراشه بیا PowerPoint دې زنه ګوري PowerPoint ته واپس راشه او داغه نه پس وګوره افیس بٹن بیا دې زنه اوپن کا بالکل ډیر کسانو په دې کې چینجز نه کیږي وګوره without PowerPoint تاسو لري دی کنه دا دې زنه واخلو او خلاصې کو مغه سر څه په کول شي یو قسمه ته وی چې بھئی مان لیو پریزنټیشن تیار کړي بل کمپیوټر باندې چلوم خپل تما سره PowerPoint نه دی انسټال हाँ एक बंदा मुझसे कहता है कि ये कॉपी कर लो किसी दूसरे कंप्यूटर को उधर PowerPoint इंस्टॉल ही नहीं कल तक इंस्टॉल नहीं PowerPoint नो इट इज पॉसिबल टू गो बिल्कुल मुसरम दासदे कताते को स्विच दा PowerPoint प्रेजेंटेशन वाखला बल जेते यो कंप्यूटर बांधी चलोम खल दा PowerPoint इंस्टॉल न दे नो दास किस्म डेटा दा परबत ऑफिस बटन तराश और आबश देजना पब्लिश तबराश او پبلش کې وګورئ یو کمانډ چې هغه د سیوی لیکيږي پیکج فور سی ډي دا په سی ډي باندې رائټ کول شي او دا تاسو په یو اس بي کې چرته وړئ شي خو کابل کمپیوټر کې مایکروسافټ افیس انسټال لوي بغیر د مایکروسافټ افیس نه تاسو دا خلاصول شي دا غیر د پاره یو سافټویر پکار دي چې هغه ته PowerPoint ویور وته ویل کیږي او PowerPoint ویور دې لپاره استعمالي کی چې موږ PowerPoint یو فایل په وګورو ویور وګورو په صرف پای کې چینجز او تغیرات نشو کولای صرف رن کولای شو نو دې ماته چې الریډي تاسو سیف کړی دی نو ته بالکل می سیف کړی د لیو نمبر کا سیف فار ایگزامپل پریزنټیشن سی ډي any name تر کول شي کتا سره چرته لینک ټو فایلز وی نو اډ فایلز تر شو هغه فایل وسره لینک کنه بس تیر شته وګوره کاپی ټو سی ډي کاپی ټو فولډر نو سی ډي کتا سی ډي ورچوري نو په سی ډي رائټ کې نوم کول شي او که سه فار ایگزامپل کاپی ټو فولډر نو فولډر باندې هم کول شي تاسو نو ګوره کاپی ټو فولډر به کې سی ډي خو ما سره شته دي نه په براوز تراشي دي سه نه او په ډیسکټاپ باندې وګورئ د یو فولډر ډیسکټاپ باندې بده جوړ کی اول ته ماته اتوماتیکلی پریزنټیشن سی ډي وینومي یس and then automatically ماته به وي چې ستاسو فایل جوړ شو then you have a great look to go وګورئ ډیر ایزی طریقې سره you can maintain them and then close it
دا کلوز کدی سه نه او ګره دې کې تاسو ریپرزنټیشن سی ډي بالکل جوړ شو دا پدې کې ستا هر څه شامل دي وګوره هغه فایلز اگر څه یو کمانډ چای ته موږ پاور پوینټ ویور دا د ما سره همدا وګوره ایکسپټ کدی سه نه یو پاور پوینټ فایل په خلاص کا صرف خلاصول شي تغیرات پکې نشي راوستي پاور پوینټ پروګرام باندې خو موږ تغیرات او چینجز راولو خو پاور پوینټ ویور د وجنه موږ سکو موږ صحیح طریقې سره هغه فایل کتی شو نوٹ په سم نشو کولې نو زه به وګوره داسې کار به وکړم چې زه به چېرته راځم چې کلم چېرته پلی کوم نو زه به راځم دې ځای کې پلی ته به راځم نو چې کلم پلی باندې ډبل کلیک کې نو ګوره پلی ته راشي دلته اټومیټیکلی پاور پوینټ به تا ته پلی کېږي پاور پوینټ به تا سره اټومیټیکلی سلایډ به پلی کېږي او نور به تا سره چې کوم دی که پاور پوینټ انسټال وي او که نه تغیرات پکې نشي راوستی ځکه چې یو ځای کې پاور پوینټ نه انسټال نو هلته به ته څه چینجز راولې کتا د یو کس وایي چې دا څنګه چلیږي د پاور پوینټ په شکل کې نو ته ورته ووایه چې دې دپاره یو سافټویر استعمالیږي چې هغې ته پاور پوینټ ویور ورته اصل کې ویلي کېږي پاور پوینټ ویور یو داسې سافټویر دی چې په هغې باندې ته صرف او صرف د پاور پوینټ سلایډ کتی شي خو نور سم نشي کولی ځکه دې ته مونږ پاور پوینټ ویور ورته اصل کې ویلي کېږي دس کالډ پاور پوینټ ویور اجي بالکل اوس یو کمپیوټر کې تا پاور پوینټ واچو او ته سه فار ایگزامپل چرته یو پروګرام دی او تا غیله زه او ته خامخا یو فایل جوړ کړل ته ګرافیکس نه دی انسټال نو ستا پر پریزنټیشن فلپ کیږي کنه او دلته داس کارو که چې عمدې کې جوړ کا پیکج فور سی ډي باندې بیا تاسو سره دا غم ختم شو چې به ته الټ افیس انسټال دی 2003 دی 2007 دی کم یو دی دا غیم ضرورت ده پاتې نشو افیس انسټال دی نه دی انسټال بغیر دا غینه چلول شي عمل ته اخلاص کنه هم دا خبره ده کنه so we can play them there without an hesitation now that means the PowerPoint viewer or that a proper method they to use them there आओ خدا خودی د پاره سافټویر دی چې د PowerPoint viewer وته ویل کی دا وګوره پدې کې شتا کدا PowerPoint viewer ز ډیلیټ کما بیا خدا کار ما سره نشي کېږي نه چې کله ته پریزنټیشن تیار کې yes چې کله ته پریزنټیشن انسټال کې چې کله پاور پوینټ انسټال شي د سره پاور پوینټ ویور اتوماتیکلی انسټال شي او چې کله ته دا پیکج فور سی ډي واخلې او دا یو بل کمپیوټر ته یوس نو الته کې وسره پاور پوینټ ویور اتوماتیکلی لاړ شي اوس ته چې وړې نو دا غون فولډر وځان سره وړې تر څو پر چې دا فولډر ځان سره نه وړې صرف او صرف دا پریزنټیشن دی وړو دا بال ته بیان چلیږي ځکه دا غي د پاره تعالی څه پکار دی دا د پاره تاسو سره پاور پوینټ ویور پکار دی اصل کې دا وګوره دا سافټویر دی ما سره وګوره اټورن فایل شتا په پلی کې خپل کوډینګ بالکل کړی دی چې به ته پاور پوینټ ویور ته ورشه او دا playlist.exe نو playlist کوم دی تاسو سره بل د کی کنه دا پای کې وته ویل چې without powerpoints.pps کوم دا والا او پلی کوته هر ځای کې بل خپل کوډینګ کړی تاسو دا غون فولډر یو نه سې کنه نو یاد ساتئ دا بتا سره صحیح طریقې سره کار نه کوي نو ځکه پاور پوینټ ویور چې کوم دی دا غي نه کمانډ یا د ټول نه کمانډ چې کوم دی هغه پیکج فور سی ډي دی بل تاسو یو تصویر شي چې سه فار ایگزامپل دا کوم پاور پوینټ پریزنټیشن چې تا جوړ کړی دی زه غواړم چې دا مایکروسافټ ورډ ته ایز ا نوټس کنورټ کما ډیر کسان داسې چې پریزنټیشن یې جوړ کړی لکه اني پریزنټیشن سه لیټ می شو یو هیر یونټ فور لیسن بزنس کمیونیکیشن کتا سره چرته اویلیبل یا داسې نور یومیل انټروډکشن اوس ما یو کس وی چې داسې کارو کا دا ټول نوټس دي نو دا ته کنورټ کا چاته دا ته مایکروسافټ ورډ نوټس ته کنورټ کا نو په کوم شکل کې نوٹ چینج کوي مایکروسافټ ورډ ته ځکه دا یو خو تاسو کاپی کول نه شي نو که تاسو مایکروسافټ افیس بٹن ته راشئ او دا غینه پس کوم دی یو کین پریپیر دیم او پریپیر کې تاسو سوري پبلش او تاسو پبلش کې څه دی create handouts in Microsoft Office Word دا کمانډ دی تاسو چکلم تاسو په دې باندې کلیک کې نو تاسو چې نوټس نیکسټ ټو سلایډز بالکل زم ترا کراته داسې نو ګوره مایکروسافټ ورډ تراشه دا قص یو سلایډ به تاسو لدرکې 1 by 1 او دا ټول سلایډ تاسو لدرکې او تاسو مایکروسافټ ورډ کې بیا پرینټ آوټ کول شي ګوره په دې طریقې سره یو قسم ماته وی چې به ماته سلایډز مرا کور آتا ډو ناٹ ګیو می سلایډ افیس بٹن تراشه نورم تاسو کمانډ استعمالول شي خو د ټول امپورټنت کمانډ تاسو سره دي آوټلاینز اونلی چې کله دا تاسو اوکے کې دي زینا نو ګوره مایکروسافټ ورډ کې تاسو صرف او صرف چې سنگل ټیکسټ لیکلی او ما قصې بتاله درکې او ځان پیج ګوره تاسو را اویلیبل دي
وګوره سونه خطرې کې سره مطلب دا چې تاسو غواړئ چې بھئی ځان له پیج کې زراولم نو ګوره د هغې دپاره موږ دا میکانیزم او دا طریقه اخیستی شو نو که یو کس ماته وایي چې بھئی پاور پوینټ کې تاسو سره څو نوټس دي سلایډس کې زه غواړم چې دا ځان له ورقه ته چینج کړم اول ته زه صحیح طریقې سره وګورم نو د هغې دپاره چې کوم کمانډ استعمالیږي نو هغه موږ سره یاد ساتئ دیټ از پاور پوینټ پریزنټیشن ټو لرن اټ بیا ساتئ یو څلور آپشنز دي چې هغه پاور پوینټ کې ډېر ستاسو دپاره مهم دي اینڈ یو هیو ټو لرن اټ کمانډس کم دي از تاسو دا کما چا یو څو آپشن دي چې هغه ډېر چینجیبل دي پاور پوینټ آپشن کې په ایډوانس کې یو څلور آپشن دي چې دیٹ از ټوټلی سلایډ شو سره تعلق ساتي show menu on right mouse click show pop-up toolbar prompt to keep ink annotation when exiting and end with black slide دا په options کې نشته دي د تاسو ګورئ show menu on right mouse click وګورئ چې کلم تاسو presentation run کې کنه نو تاسو right click کول شي خیالم کې کنه sometimes دا right click تاسو سره کار نه کوي it doesn't work yes هذا كان راش كناستي राइट क्लिक सर وګورئ राइट क्लिक सर دا मेन्यू راځي نو پاپ اپ मेन्यू ऑफिस बटन ته براشم پاور پوینټ آپشنز ته ایڈوانس تراشه او ګره دې زره دا شو मेन्यू राइट क्लिक ټیک مارک آف کو په کېمی کې دیسه نه یاد ساتي بیا بتا سره پر राइट क्लिक سره मेन्यू न درکې एक बंदा मुझे कहता है कि मुझे राइट क्लिक दो भाई से बताएं राइट क्लिक न درکې کنه نو باید چې تاسو دا آپشن تراشه او دا غي زنه پس کم دی ګره ایڈوانسډ کې دا شو پاپ اپ show menu on right mouse click the tick mark is on के पास if kachar is a right click हम नबिया मात दा menu राकुलिश और सो करे दीजिए कि मतास रा pop up menu इधर क्यों करे दीजिए कि दा up down over you can go up you can go down up and next and previous ले शे ना दा तासो ला end के इधर की जगवालम दाम रा तरह का लोग तासो ऑफिस बटन तराशे दीजिए ना और वापस पावर पॉइंट ऑप्शंस तराशे एडवांस था नोगरे अल तक मान सरे दे शो पॉप टूलबार टिक मार्क लरिका ओके कर दीजिए ना मुझे कलम तासो F5 प्रेस के दलता नोगरे का पॉप टूलबार बे तासो नदर गई इट डज नॉट गिव यू हियर राइट क्लिक खुदर गई खुदा सर दीजिए के गोरा का टूलबार उस नदर गई नो तासो दीजिए के टूलबार नदर गई नो वापस तासो ऑफिस बटन तराशे वापस पावर पॉइंट ऑप्शंस तराशे एडवांस्ड बांधे क्लिक का और देजन शो पॉप टूलबार टिक मार्क ऑन का और दा ओके कर दीजिए ना बस अगर एक तास दिस ना प्ले किया दा नगर इज सिंपली तास तो वेले शमा चोगर द दे लार नमुंग दा ईच एंड एवरीथिंग अप्लाई को दलता वी कैन अप्लाई देम देयर बेरा सीरीज नगर ऑफिस बटन के वापस यो ऑप्शन दे चाहे तमुंगा prompt to keep ink annotation when exiting prompt to keep ink annotation या ink annotations से भी लिखी ink annotation याद साथे कलम तासु यो प्रेजेंटेशन प्ले के कना आलते के तासु राइट क्लिक सरा पपेन माय तासु लिखलो के च भाई दिस टेक्स्ट इज कंप्लीटली डैमेज्ड दीस आर इट शुड बी ट्रांसफर्ड हियर वगैरह इट शुड बी ट्रांसफर्ड एंड दिस शुड बी हियर टू वर्क anymore and this is illegal word say for example this is illegal नोगरे that text masara one by one khari नोगदा से escape कम नोमाते और message रात राय की तासु को रे कना Madhuji, do you want to keep ink annotation? Keep it up. Keep this answer. उसको say for example, so office button तराशम दीजिए ना PowerPoint options था और पर advanced के उगरे दीजिए ना that show prompt to keep ink annotation नमाटिक mark lyrical और दाम ओके को याद साथे चिकलम तासु ink annotation वाखले दी बताओ सुलभ्या दाम message न दर कई लकोज़ गुरा और कम जदा गलत थी escape जो खमा escape माता message न रखी होना गजान से रेख दी नुच कलम याद साथे तासु पावर पॉइंट ऑप्शन तराशे एडवांस था नुच कलम तासु दा टिक मार्क ऑन के प्रॉम्प्ट टू कीप इंक एनोटेशन और दाइम ओके के दीजिए ना नुक तासु F5 वख राइट क्लिक के दीजिए ना उस चिकलम तासु उगरे मैसेज या सबल सवर कवे एस्केप कदलता माती डू यू वांट तो डिस्कार्ड इट ना आई डू नॉट नीड दिस नुगरे अमाल तक डिस्कार्ड एंड द लास्ट वन ऑप्शन that remains here that is called end with black slide like a single touch your slide animation ka vekana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ogurda end slide matrash
and it seems the which is your presentation has wind up demolished ختم شو تاسو بس زه غواړم چې به سي طریقې سره دا end slide ما ترانه شي ډایرکټلی بوزیل تا نو office button ته براشه word options ته او there's an advanced باندې کلیک کې او لکه وګوره show end with black slide نه ټیک مارک لري کا اوکے کدی زه نه 5 کدلتا بس 1 2 3 4 5 6 7 8 thanks نه پس کوم دی thanks slide شتا نو black slide ضرورت زما سره ځکه یو end کې ما ته thanks لیکلي مطلب there is no slide after چې کله کلیک کې دی زه نه the slide will be demolished and you will see the permanent slide to have over there نو مطلب دا دی چې دا یو څو option دا سیو there are really